زه وایم ما راته په مخکې جمعه باندې ویلي وو چې ننکوتري بیلوله به واده نه کوئ، پونډن له به واده نه کوئ، مورتې له به واده نه کوئ، بېکاره بېروزګاره لوښي له به چې د کار او د ګټې قابل نه دی هغه له به نه کوئ. تاسو خفه کېږئ وي یاره د رزق واده الله کړې ده. نو دا چا ویلي دي چې نه ده کړې الله واده؟ دا کوم داسې کافر وی چې هغه وایي چې الله واده نه راکړي؟ ولې په دې ته نه پوهېږم چې الله د رزق واده کړې ده؟ پیغمبرانو سره یې کړې وه که نه یې وکړې واده؟ پیغمبران خو چا د اوسپنې کار کوه مزدوري به یې کوله. داود علیه السلام د اوسپنې کار کړی دی، د لاسو پیسې محنت یې کړی دی، مزدوري ګټله. نوح علیه السلام د لرګي کار کړی دی، محمد رسول الله تجارت کړی دی، محمد رسول الله جهادونه کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو زمانه کې په مزدورۍ باندې چیلې هم سرولي دي. موسی علیه السلام بیزې سرولي دي په مدین کې، مزدوري کړې را. علا ان تأجرني 8 حججو، 8 کاله به وي مزدوري کوي. پیغمبرانو خو چې ته وګورې نو هغې خو مزدورۍ کولې، نو ولې پیغمبرانو سره الله د رزق وعده نه وکړې چې ته وایې چې د رزق وعده یې کړې ده الله پاک ولې نه ده کړې؟ خو خبره دا ده چې کله یو سړی هغه د روزۍ د ګټلو قابل نه دی، هغه د ښځې د ساتلو نه دی، چې زنانه بیا په کور کې دغه شانتې ناسته ده، کله څوک راځي او کله څوک راځي، نه د خوړلو څه شته نه د څښلو څه شته، او د زنانه عزت بیا تار په تار کېږي. کله یې پنجاب غاړې ته مخامخ کوي، کله وله دلته ګرځي راګرځي. کسان پیدا کوي او خپل د کور د ټیلیفون نمبر، خپل د کور د زنانه د موبایل نمبر هغه دې هلک له او هغې هلک له بیا ورکوي. ولې چې واده یې کړی دی. استاد وایي چې واده مه کوئ. وایي استاد د واده په حق کې دی، صحیح ده، خو دا قرآن کې یوازې دا خبره نه ده چې ګنې الله روزي رسان دی. قرآن کې دا هم دی چې لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله وایي انسان محنت نه پیدا دی، انسان د محنت دپاره پیدا شوی دی. قرآن دا هم وایي وان لیس للانسان الا ما سعی. انسان ته به د خپل محنت د خپل کړاو بدله میلاویږي، چې دی کم کړه وکړي، دی کمه بدله وکړي، دی کم عمل وکړي، د هغې صله به ورته میلاویږي. مریم علیه السلام په قرآن کې د هغې په نوم باندې صورت دی، لیکن هغه مریم هغې ته الله تعالی وی، الله تعالی ورته وی مریم وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. دا کجوره ړکوه ړکوه تا ته به کجورې راغورځېږي. ولې الله ورته بې د ړکولو نه نشو راغورځولی؟ مفسرین دغه دی کې وایي، علما دغه دی کې وایي، محدثین دغه دی کې لیکي چې محنت به کوې، لاس او خپه به ړکې. الله پاک د رزق وعده کړې ده، خو تاله چاچې درکړي دي، تاله خپې درکړي دي، او پیغمبرانو مزدورۍ کړي دي. آدم علیه السلام به زمینداري کوله. داسې نشته چې ګنې الله پاک تیار رزق را لیږي او هغه به تا له او ستا زوجې له او ستا بیبي ده دا به راځي کور ته او ښه د مدې ماښام به دواړه کښېنئ او روژه به ماتوئ چې راځه چې دواړه کښېنو رزق اسماني راغلی دی. نه، هغه من او سلواکه کوم یادېږي د بني اسرائیلو، بني اسرائیلو له چې کوم تیار رزق ته یادی، هغه تیار رزق داسې نه و چې ګنې پټرۍ کې مړزان سره کړي راغلي وو او بني اسرائیل به کېناسته او بسم الله اشورو به یې کوله. نه جي نه، ځان په پته پوه که په هغه علاقه باندې الله مرغۍ پیدا کړې ډېرې، مړزانې پیدا کړه ډېر، او مازدیګر او ماښام کې به هغې منډې ترړې والې، مرغۍ به یې رانیولې. مرغۍ نیول په محنت باندې کېږي، په اسانه به نیوې شوې، بیا به یې حلالولې، بیا به یې پاکولې او بیا به یې پخولې او بیا به یې خوړې. دا داسې نه وه. دغه شانتې هغه چې ترنجبین ورته وایي قرآن کې چې راغلی دی من او سلوا، هغه به داسې وه چې د شپې به په دې ونو په دې پاڼو باندې څه معمولي څه خوږ څیز راورېدلی و، هغې پسې به سار ګرځېدې، د ونو نه پاڼو نه به دې هغه راجمع کو. محنت به کوې، کار به کوې، کسب به کوې. انو چې کم نوجوان هغه صرف ټک ټاک زده کړی دی، صرف هغه مطلب دا دی چې موبایل کې لبس زده کړي را او د ښځې را ساتلو نه دی، نو دا به یاد ساتي. قرآن دا هم ویلي دي چې وليستعفف الذین لا یجدون نکاحا، چې د نکاح توان او طاقت یې نشته، ښځه نشي ساتلی، داسې سړي له به واده دا به نه کوي، هغه دې ځان وساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي
چې د پیسو توان او طاقت دې نشته نو تا باندې روجي نیولي د علي رضی الله تعالی عنه ژوند ته وګوره. علي رضی الله تعالی عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پرورش کې دی، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کشر دی، لیکن چې کله د پیغمبر علیه السلام بچه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ورته واده شوه نو علي رضی الله تعالی عنه وی مال جدا کاندر او زه به ځان له کار کومه. دا نه چې زه به د اسخر کاکا کره دی رحم اوسو. د نبی علیه السلام د کور نه به ښکلی کور د چاو، د نبی علیه السلام د کور د رزق نه به پاک رزق د چاو، د پیغمبر علیه السلام د زړه نه به لوی زړه د چاو، د پیغمبر علیه السلام سره چې واده د رزق نه و نو چا سره وه. لیکن علي رضی الله تعالی عنه له د بار د کور او د مزدورۍ انتظام کوي چې اوس به دې ګټي او دې به سټي.